الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. زما ډېر ګرانو خوږو معززو دې ځای ته زموږ محترم ورور عبدالله صاحب دا د هغې ډېره ده ورسره ملګري دي نور د هغې په دعوت باندې دلته موږ حاضر شوي وو. نور ملګري هم دي عرفان الله صاحب هغه سره نور ملګري د ملګرو په فرمایش سره خاص کر محترم عبدالله صاحب چې د قرآن کریم یو څو آیاتونه هغه ویلی شي او دا مجلس چې دی نو د دې ښایستوالی د قرآن په آیاتونو او په درس باندې راشي. دنیا ته الله پاک چې انسان را لېږلی دی نو دی پیدا کړی دی عبادت لپاره. لکه 28 سپاره سورې زاریات کې آیت 56 کې وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مگر عبادت لپاره. نو عبادت مونږ تاسو چې ګورو نو چې سهار چې څوک دفتر ته رواني، څوک ډیوټۍ له رواني، څوک دکان له رواني، څوک زمیندارۍ له رواني او الله وایي ما عبادت له پیدا کړي. اصل کې د دنیا دا کارونه چې دي نو دا ضرورت دی. د دنیا کارونه ضرورت لپاره وکړې او آخرت ته تیاری کول چې دی دا مقصد دی. ما چې کوم آیات لوستلی و دا د سورې جمعې دا 23 سپارې 10 آیات دی چې الله وایي چې کله مونځ پوره شي نو تاسو خواره شئ ځمکه کې وإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل الله. کله چې پوره شي مونځ نو خواره شئ ځمکه کې او رزق حلال ولټوئ اور اس کے حلال چلٹونی وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون. یاد کئی اللہ ډیر دنیا کار کې نو الله ډیر یادوا سره پر لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ. نو د دنیا دا کارونه چې دي دا ضرورت دی. مثال داسې دی لکه یو سړی ګاډی والی 0 میټر نه بل مرګره تپوسو کې چې دا گاډي رسله وښتو نه به دو جوابونه ورکړي، یا به ته وایي چې په دې باندې غم خادي کوم او یا به وایي چې په دې باندې ټیکسي کوم رزق حلال پې ګټم. اوس هغه گاډي بیا کله په پېټرول پمپ کې ولاړي، پېټرول اچوي، کله د مصري په دکان کې ولاړي. نو دې سړي ورته دا نه دي ویلي چې دا به زه گاډي اخلم دا به کله پېټرول پمپ کې ولاړ یو دی به تیل اچوي کله به مصري سړی د کې به کار کوم. نه هغه ضرورت دی، هغه تړلې خبرې دي دې ګاډي سره.
چې دکې به تیل مچوله کېږي، دی به خرابېږي، دی به مصري لمزي. دغسې د انسان د ژوند هغه مقصد یې ذکر کو چې انسانانو پیریان مې عبادت نه پیدا کړي دي، خو دا د دنیا کارونه چې دي نو دا ضرورت دی، دا د ضرورت دپاره وکړه. دیو جنا سورې جمعه کې مخکې 9 آیات کې مؤمنانو له خطاب وکړو او مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. اے مومنانو کله چې आवाज وشي مانځه ته پر د جمعې باندې نو فاسعوا الى ذکر الله، رامن کوي ذکر د الله ته، یاداش د الله ته. د ذکر غني معنی وي، یو معنی قران دی انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورہ حجر کې 9 آیات کوي ذکر یو د قران نوم دی. نو الله وی د الله کتاب ته رامنډه کوي، د الله ذکر ته. او موسی علیہ السلام ته چې کله الله پیغمبري او رسالت ورکړي او موسی علیہ السلام سره خبرې کوي، نو الله پاک ورته وی چې زستاربم انی انا ربک فخلعن علیک. سورہ طه کې 12 آیات کې وایي جزستاره بما پړیو باسا پاک ځای کې، او بیا ورته وایي 14 آیات کې اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. اننی انا الله، الله موسی علیہ السلام ته وایي یقینا الله ما لا اله الا انا، نشته بل حاجت را مگر زیما، فعبدنی عبادت کوا زما، واقم الصلاة لذکری، او پابندی کوا دمونو د پاره د یادولو زما. نو سورې جمعه کې وایي چې کله आवाज وشي نو بیا تاسو د الله ذکر ته یاداست رامنډه کوي. وایي اذا نودي للصلاة، کله چې आवाज وشي مانځه ته من یوم الجمعة پر د جمعې باندې فاسعوا الى ذکر الله، نو رامنډه کوي کتاب د الله ته، یاداش د الله ته. وذروا البيع، او پرېږدئ لین دین، کاروبار پرېږده او مونږ له چوټي وکړه. ذالکم خیر لکم، دارنګې کېدل غوره دي تاسو لره، ان کنتم تعلمون، که چېرې تاسو پوهېږئ. فاذا قضیت الصلاة، کله چې پوره شي مونځ، فانتشروا فی الارض، نو خواره شئ ځمکه کې، وابتغوا من فضل الله، او لټوئ رزق حلال دانه، واذکروا الله کثیرا، او یاد کړئ الله ډېر. د دنیا کار کې نو یې کې الله یادوه چې حرام حلال پکې وپېژنئ. لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ. قرآن او حدیث سره وګوري، تاریخ وګوري، نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته رسالت او پیغمبري 40 کاله کې الله ورکړی و. دې 40 کاله کې مخکې هغه تجارتونه کړی دي، او دا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین دا غي مال به په مضاربت چلولو، بیا وروسته نکاح شوی سره تجارتونه کړی دي. نبی علیہ السلام ګړې سرولې دي. دارنګه انبیاء علیهم السلام ته الله پاک حکم کوي سورہ مومنون کې 19 آیت نمبر 51 کې یا ایها الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. یا ایها الرسول، اے انبیاء علیهم السلام، کلوا خری من الطیبات، پاکیزونه پاکی طیبات د خپل لاس ګټه، وعملوا صالحا، عمل کوي نیکو. انبیاء علیهم السلام ای د دنیا کارونه کړی دي. موسی علیہ السلام ګډې سرولې وي، داود علیہ السلام هغه بزغری جوړولې. د انبیاء علیهم السلام دا قصونه دا مبسوط سرخسی ذکر کړی دي. ادریس علیہ السلام به درجیتوب کولو، کپڑے به ګنډلې. دا سیار یو پیغمبر کار کړی ځان ته. داود علیہ السلام پیغمبر دی او بادشاہ دی، هغه بزغری جوړولې. دا غزوی سلیمان علیہ السلام پیغمبرن دی، بادشاہ هم دی، هغه به د مزرو ټوکرې جوړولې به خرڅولې، تخ په پاوا ګرځیدو. دارنګي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ای د دنیا کارونه کړی دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کپړو ګټلې به پوګه ګرځول او کپڑے به خرڅولې.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سرمنو کار کولو. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا ډېر جیداد او ډېر تجارتونه وو. اوس هم داغه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هم مدینه کې داغه په نوم اکاونټ دی. داغه کم جیداد دی داغه حاصلات اوس هم راځي په حرمین شریفینو سم لګي. لکه څنګه دلته په مکه مکرمه کې بیت الله حرم شریف کې دا ملک عبدالعزیز دا بیلډینګ دی دا هغه وقف کړی دی بیت الله شریف ته. د دې ګټه ټول حرم شریف باندې لګي. نو دنیا سمنې نه ده، د رزق حلال طلب وکړه، خو د دنیا زړه ته مه کوزوه. مثال یې داسې دی لکه کشته د دریاب د پاسه روانه د خپل کار کې منزل مقصود ته ځان رسوي، خو کله کله کشته ماته شوه او اوبه د دننه راغلې نو پکې بیا ډوبه شي. دغسې د دنیا کار، دا دنیا چې ده دا دریاب دی او دا ستا ژوند کشته د دې د پاسه وګرځه خپل ځان منزل مقصود ته ورسوه. قارون د هغه واقع قرآن ذکر کوي یو رکوع کې دا 76 نه 82 نمبر آیات پر یو رکوع کې 13 سپاره کې چې قارون هغه د دنیا مینه چونه زړه له کوزه کړې وه. ډېر مالدار و قارون، د فرعون وزیر و. ناغله الله ډېر مال دولت ورکړی. ناغله خلکو ورته ویل احسن کما احسن الله الیک، خلکو سره احسان کوه. نو ته به جواب کوي انما اوتیتو علی علم عندي، ما سره علم دی، ما سره هنر دی. لکه اوس خلک وایي فلانې سیلف میډ دی، د ځان جوړ کړی دی. دا قارون دا خبره کړې وه. قرآن عربی کې ذکر کوي، اوس انګلیس کې وایي فلانې سیلف میډ دی. د دنیا تقسیم دا الله کړی دی. انسان ته دا حکم کړی چې ته وګرځه، الله رزق مقرر کړی دی، خو دا الټوه چې دا چېرته پروت دی. نو رزق حلال چې دی هغې دپاره بیا سړی ګرځي، څوک دکانداري کوي، څوک نوکري کوي، څوک تجارت کوي، څوک یو کار کوي، څوک بل کار کوي. نو رزق حلال دا دې دپاره الله حکم کوي چې تاسو رزق حلال ځان له ولټوئ. قرآن کریم، قرآن او حدیث او دین دا موږ ته دا تعلیم را کوي چې تاسو ځان له رزق حلال وګټئ. امام ابو حنیفه رحمه الله د کپړې لوی تاجر او د دین کار یې کړی ډېر. دا 80,000 نه زیات مسائل د هغې استنباط یې کړی دی. 40 علماو د هغه شورا وه. دارنګې حق پرست علما دا څومره چې تېر شوي دې ټولو ځان له د دنیا کارونه کړي دي. د دنیا کار وکړه، دا ضرورت دی، خو زړه له دا مینه مه کوزوه، مقصد یې مه ګرځوه. مقصد آخرت ته تیاری کول دي. بیا کله چې سړی ډېر د دنیا کې ورننوځي او زړه له کوزوي نو قرآن بیا لکه واګې چې سړی د اس راکاږي، قرآن بیا دا واګې راکاږي او بیا یې ټیټ کوي چې زړه له مه کوزوه. 13 سپاره سورې تکاثر کې اول آیات کوي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کړي تاسو ډېروالی دمان تر دې پورې چې ورسېږئ تاسو قبرونو ته. مال باندې سړی مړېږي نه. لکه سورې معارج کې یو کم 13 سپاره کې 13 آیات کې الله وایي ان الانسان خلق هلوا، یقینا انسان پیدا کړی شوی دی هلوا، اوکسترګې، تړیا، هرسناک، یہ مړېږي نه. او مسعود سرخسی کی کتاب الکسب کې دا حدیث نقل کړي دا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر روایت باندې چې نبی علیہ السلام فرمایي لا یملأ، اوږد حدیث اخر کوي لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، نه ډکېږي خېټه د انسان مگر په خاورو باندې. مقصد یې مه ګرځوه، کشته د اوبو د پاسه وګرځوه، ضرورت لپاره کار وکړه. نو الحمدلله دا دلته چې څومره ملګري دي د رزق حلال، څنګه چې د الله حکم دی چې تاسو ځمکه کې وګرځئ او رزق حلال ولټوئ. نو هر یو انسان چې دی د رزق حلال په طلب کې چې د دین کار ورسره کې. د سورې جمعې آخري آیات کې 11 کې بیا وایي وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. نبی علیہ السلام نے بغیر چاپیره صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ای بناستو چې کله وس تجارت رالو
نو ای با پځې پرې خو وای زارو تجارتن کله چې ویني د تجارت او لهوا یا صفای بی فائدې کار ان فازو الی خارشی دیتا وترکو کا قائم پریک دیتا ولاړو ها او چې دا آیات کله نازل شو نو بیا صحابه بیا داسې نه کړي قل ما عند الله خیر و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اچ بنی د الله خیر غلری من الله و من التجاره من الله دا بسنو و من التجاره د تجارت نو دی آیات کې یو نقطه ذکر کړي د آیات اول کې ویزار او تجارتن او لهوا کله چې دوی ویني تجارت او فضول کار تجارت مو کې کوله ورسو کا و چې کله دین کار دی پرې خو او دنیا پسې شوي نو بیا اخر کې وایي اخر کې قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره الله اسلام مخ کې کا تجارت او سیدا اوس تجارت نه دی تا دنیا مقصد وګرځولا اوس دا ابسته قل ما عند الله و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اج بنی دالانی خیر غردی من الله دا بسنو ومن التجاره د تجارت نه کتوي ځان لري زکټم نو الله وی والله خیر الرازقین او الله بهتر د رزق ورکونکو نه دی رزق الله مقرر کړی انسان ته صرف دومره ویډی چوغورځه ولټه ودا چرته پروت دی حدیث شریف کې راځي مارغان سار جالینا نار نوروزی او ماخام ماړه راځي هغه له څوک رزق ورکي ایله الله ورکي ایسه کوي دانګي سوره عنکبوت کې الله وی چې وکای من دابتن لا تعمل رزقها دې د زنده سرونو نشي پورته کولې خپل رزق الله ور رزق زور کوم ازناورو تو ګرا ایله رزق څوک ورکي رزق ول الله ورکي نو رزق حلال دا عین عبادت ته رزق حلال چې سړیو ګټي خېټه کې حلال پراتی بیا د الله عبادت کې الله عبادت قبلې الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي او رزق حلال دې موږ ته الله راکړي ځکه چې حرام خېټه کې یو نوړې پراتی بیا عبادت سلوخ ورځې عبادت نه قبلېږي حدیث شریف کې راځي کومه غوخه دا حرام نه جوړه یو په اور باندې سوزي نو رزق حلال طلب چره دا د الله حکم دی د انبیاء علیهم السلام سنت دي د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی سنت دي او زموږ مشران ایم په دې باندې عمل کړی دی زموږ جماعت اشاعت توحید و سنت مشر شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقدو چې هغه د دې صدای مجدد دی هغه د قرآن او سنت خدمت وکړ هغه ډیر زیات تجارتونه دا نه به خلک خپل کاروبارونه کول دای د وفات نرسو دای فرزین دی ارجمن قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم هغه د قرآن او سنت خدمت کې یو ځان خپل روزگار کوي رزق حلال کې بلا ډیر کاروبارونه دي الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې د رزق حلال طلب وکړو او بیا دې الله توفیق راکړي چې د الله کتاب زکه د قران کریم زکل په دې امت باندې دا فرض دي سورہ قصص کې شلمه سپاره کې بنځات احمد کې الله ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى ماد یقینا دا چې فرض کړی په تا باندې قران خامخا واپس پکې تعالی چې دو واپس کېدو تا او قران نبی رسول الله تعالی و تعالی ول قران بارکه تاسو کوم ساده امت نه تاسو کوم چې تاسو د دې حق ادا کړو او کنه پینشتمه سپاره سورې زخرف کې آیت 44 کې وی د دې بیان کې وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ یقینا قرآن خامخا پندونه سیته تعالی پانو او ستا قوم نه پنځنه چې تاسو په کولې شي رستا سنو او نو لسمه سپاره اول مخسوره فرقان دیر سمات کې الله وی نبی اسلام د قیامت پر د هغه امتیانو خلاف شکایت کوي چې دا چا د قران حق نه ادا کړي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وایما قیامت کې پیغمبر اسلام ورما زما یقینا زما قوم دای پریخو قران نیول او قران او پریخو نیول انکار نه کولو او پریخو د دې حق نه ادا کولو الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې کوم د قران حق دی چې هغه حق ادا کو او د قران کریم نه ټول هغه د الله توحید دی
دا ملک دی په دې کې شرکیات نشتا، دا پاک ملک ته دا الله توحید دې لپاره دنیا الله پیدا کړې ده، دې لپاره الله انبیاء علیهم السلام را لېږلي دي او په دې ځمکه باندې په دې ملک باندې شرک نشتا، دا د شرک نه پاک دی. جنت ته دخول دا په توحید باندې دی. مشرک جنت ته نشته، انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار. سورہ مائده کې آیت 72 کوي چا چې شرک وکړو هغه باندې جنت حرام دی. الله دې موږ له توفیق راکړي چې د الله کتاب زکو، عقیده په توحید باندې مضبوطی کو، او الله دې زموږ او تاسو خاتمه په ایمان باندې کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بدار وکړه فنیش.